الرحمن الرحیم. موږ د کوم ځای باندې ولاړ یو، دا د سیرې علي شیرزي ترنګي سیمه دی. دا ډېره ښایسته او قدرتي حسن الله جل جلاله ورکړی دی، خو لیکن د مو د دغې علاقې عموما او د دغه قوم خصوصا دا یوه غټه بدقسمتي دی. څه دا ځای کې د تاسو منورسته چې کوم یو چیک پوسټ کسو په دې باندې د اورکزی وینګ ملیشا وه مخکې، اوس ورباندې پولیس دی، شاید ملیشا به وي اوس فی الحال هم. نو لحاظه دغه چې کوم چیک پوسټ یې جوړ کړی دی، دغه چیک پوسټ د علي شیرزي خاوره کې دی او دا خاوره د علي شیرزي دی او دا بارډر مو اورکزی ایجنسي سره دا نه دی، د مو بارډر ډېر مخکې دی. که تاسو سوچ کړئ علي څلی ورته یایي، هغه ډېر مخکې دی او تقریبا 2-3 کیلومیټر مزید مخکې هغه ته مزال دی او هغه سره پوس غار دی، لاندې ورسره سامي دي، دا ټولې علاقې دي. نو لحاظه مو حکومت نه دا اپیل دی، خصوصا کمانډنټ صاحب، ډي پی او صاحب، ډي سی صاحب، د اورکزی ډي سی وي یا د کورم ډي سی وي، اورکزی ډي پی او د کورم ډي پی او کمانډنټ صاحبان نه ته دغه متنازع چې کوم چیک پوسټ دی، دی چیک پوسټ مو دا نه وي زیاده ړانګي، دی چیک پوسټ باندې د کورم ملیشا وچوي او دی چیک پوسټ باندې د کورم پولیس وچوي. نوره اورکزی ایجنسي سره د مو چې کوم بارډر دی هغه هسې معلوم دی، علي څلی د مو سره برید دی او که چېرته دغه چیک پوسټ متنازع چیک پوسټ باندې د کورم پولیس کورم ملیشا ونه چوله، نو لحاظه مستقبل کې به دینه یوه غټه سنګینه مسله جوړیږي، د دوو قومونو منځ کې غټ تصادم به ونه جوړیږي. او مخکې هم د مومزي او د علي شیرزي ډېرې غټې جګړې تونونه تیر شوي دي، نو داسې نه وي چې په مستقبل کې د مومزي او د علي شیرزي ډېره غټه سنګینه لانجاونه جوړه شي. په جوړ مومن د تاسو په منځ کې مخکې دي، هغه تاسو کسو چې څومره لوی سنګین مشکل سره هغوی مخامخ دي د بارډر د واجې نه. نو لحاظه دغه چیک پوسټ د مو خلکو ته ډېر سخت تنګون دی، خلک نه پرېږدي، ګوډې نه پرېږدي او تر دې حده پورې زموږ خلک دلته مالونه څرئي، هغه مالونه نه پرېږدي اکثر ته. دا خو زموږ خپل وطن دی، خپل غرونه مو دي، زموږ مال نه پرېږدي، سړي نه پرېږدي، ګوډې نه پرېږدي، سیال دپاره خلک رسي دا نه پرېږدي. لحاظه حکومت نه مو پر زور مطالبه کوو چې دا متنازع چیک پوسټ دا د دې ځای نه لرې کړي، که نه شي لرې کوی دغه چیک پوسټ باندې د کورم پولیس کورم ملیشا وچوي. نور اورکزی ایجنسي سره مومزي قوم سره مو چې کوم بارډر دی هغه بارډر علي څلی دی، که دوی بیا بارډر جوړوي یا بارډر نه خپله مو نه پرېږدي، نو علي څلي باندې د دوی برید ولګوي، علي څلي باندې د دو چیک پوسټ ولګوي، هغه نخ سیټ ته به انشاءالله بیا مو نه ورسو. خو لیکن دا بارډر په هیڅ صورت باندې له شیرزای قوم دې ته تیار نه دی چې موږ چا سره د خپل بارډر ومنو. موږ چې کوم برید و بارډر دی هغه علي څلی دی. ډېره مننه، والسلام.